اللهم إنا نحمدك ونستعينك على الدرس يا ناصر يا نصير انصرنا وصلى الله على محمد النبي الأمي أما بعد والصراط حق وللصراط دينو دا حق أو سچ دے فکر دراله وللصراط پیجنه ستوي وهو جسر ممدود دا چې دی نو دا پل دی ممدود اوږد کړی شوی دی علامت د جهنم پملا د جهنم باندې جهنم د جهنم نه دی سخت کاڼي تم وایي او هغه ډونګې تم وایي چې ویښ نه لري ادق ډېر باریک دی او نری دی من الشعر له یخته نه یخته نه ډېر نری دی واحد او ډېر تیره دی من السیف له تورې نه او له اوبو نه ډېر نرم دی تیریږي به اوړي به په دې باندې اهل جنت وتذلو او ښویږي به په دې باندې اقدام د اهل النار اقدام د چا وانکره انکار کړی دی د چا نه د دې پل صراط نه اکثرو معتزله ولې لکه لأنه لا يمکن ځکه ممکن نه دی عبور کولو علیه په دې باندې دونه نری او دونه تیره باندې به څوک لاړ شي یو مولوي صاحب رحمت الله تعالی علیه په دې باندې بیان کولو نو په بیان کې دا وفرما چې دا ادق دی د یخته نه او تیره دی د چا نه د تورې نه او صاحب علیه رحمت د اوبو نه ویل ډېر نرم دی نو یو سړی پاڅېدو او مولي صاحب ته ویلي ویل ملا صاحب ویل وایه ویل ابۍ پکې پرېوتې واله ابۍ خو یې په لاره په اواره لاره زموږ د لاس نه نیولي نشي تللی په دې ځای باندې به څنګه لاړ شي دا خو به بیا د ایمان په زور باندې بوځي ایمان خام وانکره انکار کړی د دې نه شام اکثر معتزله او ځکه ممکن نه دی عبور په دې باندې او که ممکن دی نو بیا هم تعذیب دی د پاره د مؤمنانو موږ ورته جواب وایو الله تعالی قادر دی په دې باندې چې په دې کې عبور انسان لر طاقت ورکړي لکه د نن نه مولي صاحبه 1500 کاله 800 کاله وړاندې که تا چاته ویلی چې داسې ګاډی پیدا کوم چې په دې ځمکه بیا ټیر نه لګي د هوا په چپو به رواني تاسې دا خبره منله دا یې تاسو منله 1500 کاله وړاندې تا سره دا خبره منله چې هلکه 18 ګنټې دې ورته د جاز مزل وي او سړی دې هلته ناست یو ته دې دلته ناست یو ټلیګراف به ورته کوې ته به هغه یینې هغه به تا یینې او دا ګلز او ګلوزه به هم خېږي ستا خبرې به هغه وړي او ته به د هغه خبرې اورې 1500 کاله مخکې د چا مزغو دا منله فکر دې رالی ګنجۍ ته چا ویل واده دی ویل یقین مې نشي یقین مې نشي ویلی گنجی ځان ویل برابر کا ویل جنجر روان دی ویل یقین مې نشي ویل دا دې راورسېدو جنج ډولۍ ته به دې خېجئ و یقین مې نشي ویل ډولۍ تیاره ده ورخېجه ناوې ویل یقین مې نشي فکر دې رالی نو مولي صاحبه دونه غټ په هوا باندې په چپو باندې د جاز روان کړی دونه غټ دی چې دا څنګه ټینګ دی وینې دا خبرې دا ټیم کې مزغو چا منلي دا د موبایل والا خبرې چا دغه کولې منلي ما هم چې دا واورېدل کوي کراچۍ کې داسې موبایل راغلی دی چې یو بل ته پې سړی دغه کېږي دا ښکاره کېږي دا خو سیاسي خبره څه پې ښکاره کېږي هغه دی تاسو څه کوم ملا صاحب نو دقسې چې څنګه 500 او د 800 کال وړاندې ساده مسلمانانو دا د عقل کې یو وربشم دا خبره نه راغستله یو وربشه چې دا به څنګه وشي یو وربش هم نه راغستله چې دا به څنګه وشي دا منونو چې د امریکې کې سړی تو تر دې ځای نه خبرې کوي دقه رنګې مولي صاحب زما او ستا عقل بیا نه مني خو د الله د نبي خبرې حقې سچې دي آمنا وسلم خدای پاک به موږ له دا عبور پې بیا راکړي
فکر دې راغلی یا لکه زه تا ته دا ویم مولي صاحب چې دا خو داسې نری تار دی په دې ممازر کې چې دا تار نه یم په دې هوا باندې ولې دا جهازونه چې ځینې مونږ په هوا باندې خو دې نشي الوزولی څه کرامت خو دې نشته چې ورته والوزي دې خلکو ته چې دې دې ویني فکر دې رانغلی اوس به دله په کرامت باندې والوزي نه به تاري او نه به د یختوم نه نری تار به هم نه یو بیا به هم چې کوم دی د هوا په چپو روان چې سړی د هوا په چپو روان شو یا د لاندې تاري یا دې نه روان فکر دې راغلی والجواب جواب چې ان الله تعالی قادر الله تعالی قادر دی په دې باندې ان یمکن من العبور چې قدرت او تمکین ورکړي د تېرېدلو علیه په دې پل باندې او آسان کې د تېرېدلو علی المؤمنین په مؤمنان باندې حتی تر دې پورې چې ان منهم بېشکه بعض د دې مؤمنان نه من هغه څوک وی یجوزو چې هغه به د دې نه څه کوي ملا صاحبه تېرېږي به کالبرق الخاطب په شان تر هغه پړق چې تختونکي د نظر دی یو پړق وشي یو پړق وشي ناڅاپه یو داسې پړق ماته ګورې داسې برېښنا کېږي یو داسې یو څرک ناره کي هغه څرک ته برق خاطب په یو څرک فکر دې راغلی تاسو دې برېښنا ته به خیر کوئ نو برق خاطب کم یو دی یو څرک غونته کې وچي دقسې یو څرک به وشي سړی به خوا پې اوښتي لکه تاسو چې دا کوم جاز جوړ کړی دی دا دونه مزل کوي په تیزۍ باندې هغه خو به خدای پاک انسان د طاقت ورکړي نو دا به خدای خبر څومره په تیزۍ عمل کوي ومنهم او بعض الذین کالریح الحابه چې هغه به تېرېږي په شان تر هغه سیلۍ چې کوم رالوتلې وي سیلۍ دغسې نه نوشي درخسي سیلۍ څونه ځل دا کېسي لکه دلته ته پکې ولګېد او ته هغه ځای کې ناست دی په څونه وخت کې دا هوا تا ته درسي څونه تېز هوا ده که دقسې ومنهم او بعض نه کالجواد المسرع په شان ته د هغه اسبی چې کوم ښه تیز مزل کوي لا غیر ذلک مما د هغې نه چې وارد شوي دي په حدیث مبارک نو انکار چې نه چا کړی د معتزلو کړی دا مولي صاحب په معتزلو باندې دا مشهوره ده او هغوی په دې باندې خلک ورپېټ کوي خو لیکن قاضي عبدالجبار ویلي دي چې زموږ د مشایخو نه دا منقول دي قاضي عبدالجبار وایي چې پل صراط نه مراد هغه دلایل دي چې طاعات یا معاصي باندې دلالت کوي دا نیکي چې کوم دی انسان دپاره بس پل دی ګړز جنت ته بې پورې باسي دا بدي غورځېدل دي فکر دی معنا یې دا د پل صراط باندې اوړېدلو معنا دا ده د دې غونډۍ په شان ته خبره چې فلقت حمل عقبه دی وروانوختو په غونډۍ باندې دی وروانوختو په غونډۍ باندې ته چې ښکاره شوې په غونډۍ ډز دې ولې وکړو اوسین دې ماتې کې پختۍ ډز دې ولې وکړو دا مخکې یو ټپه وه خلکو به ویل نو څه مې ته د غونډۍ باندې پورې وتل شته ملا صاحبه غونډۍ باندې پورې وتل شته داسې غونډۍ خو نه چې د پیسو پورې خو مثال یې دا دی چې بس چا وګټله نو غونډۍ پاس کړه چې چا وبیلله نو غونډۍ کې ناکام شو نو دقه رنګې دا نیک اعمال چې چا صحیح وختل بس د پل صراط قیې کړو چې چا هغه ورپرېواته نو دی وایي قاضي عبدالجبار چې دا تاویلات خلاف ظاهر دي او زمونږ په معتزلو کې صرف عباد د دې نه منکر دي عباد مخکې تېر شوي په دې دغه کې هم دغه راغلي دي په مختصر معنی کې هم د دې نوم راغلی دی چې چا عباد هغه سړی دی چې د مسلک د اعتزال ترک کړی دی او جهمي جوړ شوی دی نو دا مسلک د جهمیانو دی زموږ د معتزلو نه دی موږ په صراط وایي منو چې په دې کې دا څوک تاویلات فاسده کوي هغه جهمیان دي او زموږ په معتزلو کې یو مولا و عباد د هغه نامه وه خو هغه اوس اعتزال پرېښودی دی او چاته جهمیانو ته ورغلی دی ها شرح د اصول الخمسه 737 کې قاضي عبدالجبار دا لیکلي اوس راځه تا خو دلته وکړو چې لکه دا به څنګه دغه کېږي دا تېرېږي نو دا لږ تفصیلي پکې داسې راغلی دی چې پل صراط باندې د تېرېدلو ترتیب داسې دی چې یو روایت کې راغلی دی چې دا به د برق خاطب په شان ته دا خو دې وویلي دویم دا چې د هوا په شان ته او دریم دا دی چې دا د اس په شان ته
او بیا څلورم دا دی د اوښ په شانته اوښه اوښه ډانګه کوچې د تناري وي په سر دې بغاري فکر دې دی که اوښ ته چې دی چینځخې څه ویلي جیوړ حوض پېژنې حوض د اوبو نه ډک او د دې حوض په دې ملا باندې په دې هغه باندې په دې بره غاړه باندې هغه اوښ روان و او دا د چرې کول روان و نو چینځخه وټقېدله نو چینځخې ورته په خپل ټغارې کې وویل چې یک اوږه اوږه نیغ په لاره ځه او که نو ده ورته دا شونډې راواړولې ورته ویې ویل یو پوښتې پوښتې ته ما څه لیدلې وې پوښتې پوښتې ته ما څه لیدلې وې نو یو به د اوښ په مزل باندې بیا ورپسې بیا پنځم نمبر د عام انسانانو د منډې مطابق او بیا شپږم نمبر د عام پیدل مزل مطابق شپږ مرتبې په دې کتاب کې تا ته 3 مرتبې بیان کې ما ته پکې 3 نورې سیوا کې څو شولې ملا صاحبه شپږ په یو روایت کې د مرغانو په مثل باندې راغلي دي نو بیا وشولې بیا څو مرتبې راغلي اوس راځئ یو مشوره کوو ښه هم ده مشوره داسې ده چې هغه کم اعمال دي چې د هغې په برکت باندې انسان پل صراط په اسانۍ سره طی کولی شي کم اعمال دي چې پل صراط په اساني هغه ناتخوان تاسو نعت کې څنګه ویستی ما ویل چې پل صراط ته مې وار خطا دی تا ویل دربکم لاسو پورې وتو کې دا نعت نه درځي ولې دا خو غټه رباعي ده مال پل صراط ته مې وار خطا دی او تا ویل دربکم لاسو پورې وتو چې هلکه دې ځای د کوم ځای کې کېناست خپل ځای له راځه ما اوس هم لیدلی چې ناوخته لاړ هغه اعمالو چې په کوم باندې پل صراط باندې انسان په اسانۍ سره تېرېږي کم دي نمبر 1 دا چې جومات نه خپل کور ساز د جومات نه دې کور خو به ساز کړی نه کور سازول دا معنی چې څنګه سړی کور کې هر څه ساتي کیني دغسې دې جومات نه کور ساز کړي طالبانو کور کوم دی کې خو جومات کې که نبی پاک فرمایلی دی ومن یکن المسجد بیته زمن الله له بالروح والرحمة والجواز على الصراط الى الجنة من یکن المسجد بیته زمن الله له بالروح والرحمة والجواز على الصراط الى الجنة معجم الاوسط تبرانی 7149 نمبر روایت دویم چې څوک له بدعت نه ځان بچ ساتي د بدعاتو نه دې الله بچ کړي وإن أحببت ألا توقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة کته خو خې چې د سترګې په رقم په پل صراط باندې ایثار نشمه ډایرکټ جنت ته لاړ شمه فلا تحدث في دين الله حدثا برأيك نو د الله په دین کې د ځان نه بدعات مه جوړوه الله په دین کې ځان نه بدعات مه جوړوه التاریخ للخطیب خطیب بغدادي چې کوم تاریخ لیکلی دی 5 جلد 144 صفحه ده او التذکره د قرطبي ده 765 نمبر صفحه ده دریم کوم انسان چې درود شریف ډیر زیات وای هلکه زما نه یېدي چې هغه درودونه تاسو ما درانه کړل الصلاة علی نور علی الصراط رسول الله فرمایي الصلاة علی نور علی الصراط الترغیب د ابن شاهین 14 صفحه او فیض القدیر د مناوی 1 جلد او 249 صفحه نمبر 4 مسلمان نه تکلیف اوچتول مسلمان باندې تکلیف دی او تاسې تکلیف اوچت کو په لاره باندې روان دی غوټه درنه ورسره ده او تا ورسره غوټه واغېستله په لاره باندې روان دی کوک کیږي او کوګا وګا نیغ په لارې ځان نشي تللی تا د ځان سره په سکوټر باندې کښېنه وغیره وغیره المعجم الاوسط 6026 نمبر روایت شپږم
دا خو دغه شو معجم اوسط د طبراني دی 4504 روایت دی قرآن مې ته 4504 او بل چې دی د کوم مسلمان ضرورت پوره کول پنځم دا شو نو معجم الاوسط کې 6026 نمبر روایت 6026 هغه مخکنی چې مې ته ویلي نو هغه 4504 روایت دی چې مسلمان نه تکلیف لري کول او مسلمان ضرورت پوره کول نو دا شو 6026 شپږم نمبر د مانځه اهتمام کولو من حافظ على هؤلاء الصلوات المکتوبات فی جماعت چې چا د دې د جمع تابعداري وکړله کان اول من یجوز علی الصراط کالبرق اللامغ دغه برېښنا پړقېدونکي په شانته به زر په پل صراط پورې چې چا د دې پنځه واړه منځونه د جمع سره کول معجم الاوسط 6641 خیسته صدقه د آدابو نه ډکه د آدابو نه ډکه خیسته صدقه کولو اووم نمبر نو پل صراط باندې په تیزۍ ځي نبی پاک فرمایي من احسن الصدقه فی الدنیا جاز علی الصراط پل صراط باندې به دی پورې وځي صدقو ته کار ویسي حلیة الاولیاء دریم جلد او 220 صفحه و هغه کسان چې پل صراط باندې به تیزۍ دي پل صراط په قرآن شریف کې کوم ځای کې راغلی قرآن شریف کې پل صراط شته کوم ځای کې نشته دی کوم ځای کې دی پل صراط کوم ځای کې راغلی ووایه اوس ځه وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا دقلت پل صراط ذکر دی والجنت حق جنت حق دے والنار حق او نارم حق دے الک جنت حق دے او بل هم حق دوانه شته لأن الآیات ځکه آیاتونه چې دي او حدیث چې وارد شوي دي په اثبات د دې دواړو کې دا ډېر اشهر دي د دې نه چې پټ پاتې شي او ډېر اکثر دي د دې نه چې وشمارلی شي منګولې لګولي دي منکرینو چې جنت موصوف دی په دې باندې چې پلنوالی د دې په شانته د پلنوالي د اسمانونو او د ځمکې دی او دا په عالم د دې عناصرو کې چې دا زموږ او ستاسو کوم عالم دی محال دی ځکه چې د اسمانونو نه ډېر پلن دی په کوم ځای کې دی اسمانونو نه بل پلن ځای موږ ته وایي نه دی معلوم او په عالم د افلاک کې یا په عالم آخر کې چې خارج وي د دې عالم افلاک نه مستلزم دی دپاره د جواز د خرق او د التیام بیا خو به دا هر څه څیرې کړي او بېرته بیا را یو ځای کړي حالانکې دا هر څه څیرې کېدل او بېرته یو ځای کېدل خو نشته وهو باطل او دا خبر هم باطله ده حمدا لقادر جعل علم الادب شمسا منيرا آمنة من الفول والكسوف وقمرا مضيئا لا تدركه المحاق ولا الخسوف وفلكا بريئا من الخرق والالتيام افلاکو کې خو خرق او التیام نشته دا خو تاسو نه پته لره په لومبۍ صفحه باندې دا مسلې ضبطه کړې ده سم کړې ده قلنا منګه وای دا مبني دی په اصل ستاسو کې چې کوم فاسد دی موږ تکلم کړی په دې باندې په خپل ځای باندې فکر دی په خپل دا خو خدای پاک یو هیڅ پیدا کوي او کوم ځای کې ځای کوي هغه د څه دي خدای پاک ته څه مشکل په دې کې نشته د خدای خلون مخلوقات چې پته دی وهما او دا جنت او دا نار چې دی مخلوقتان نو دا مخلوق دی الان اوس موجودتان موجود دي الکشته دی که روسو پیدا کیږي اهل سنت والجماعت فرمایي چې جنت او دوزخ اوس نه موجود دي معتزله وایي چې نه لا شته خو به نه دی وروسته به شته کېږي فکر دی سعد الدین تفتازاني فرمایلي دي
وی جمهور المسلمین على ان الجنة والنار مخلوقتان، دا دوان مخلوق دی. الان وسو خلافا لابی خاشم، ابو هاشم خلاف کړی دی، او قاضی عبدالجبار. ومن یجری مجراهما من المعتزله حیث زعموا دی ګمان کړی چې انهما انما بېشکه دا دواړه چې دی یخلقان پیدا کولی بشي یوم الجزا شر د مقاصد 5 جلد 108. او ابن حزم هم دا خبره کړې ده په الملل والنحل 4 جلد 68. د معتزله او دلایل په دې کې څه دي؟ ته ووایه. وایي تلک الدار الاخرة، دا کور د اخره چې جنت دی، نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، دا به موږ ګرځو دا کسانو دپاره د هغې. نو نجعلو هلکه جعلنا که نجعلو، نو نجعلو معنا خو دا چې راتلونکي زمانه کې به دا کار کېږي که نه. نو ته څنګه چې اوس نه پیدا دي هلکه یو سړي وایي غټ محل تیار کړو، په غټ محل کې دی خوا چې کوم دی دې ګوټ ته یو کمره دغه کړله، دا سازه کړله، او داسې وړه کمره وه، دونه غټ هم نه وه، 2 ګزه یو خوا 2 ګزه بل خوا وه. په دې څه کې وایي دا چې کوم د دې ځای دغه وي، د منشي وي، دا به منشي له د ناستې فاستې ځای برابر چې دلته ورته کمپیوټر پروت وي. منشي به کوم ځای کې وایي لا شته خو نه دی، یا به مور لا راوړی یا بیا نه راوړی که نه، یا به کوم ځای کې خو دی وروسته به منشي له دا ورکوي. جنت د مخکې نه پیدا دی، خو نجعلها للذین لا یریدون، جعل د دې جنت به بیا ورکولو کې څه ټیم کې کېږي؟ د قیامت په ورځ باندې. هغې نه مخکې خو نشته که نه، هغې نه مخکې جنت شته دی، خو چاله خو یې ورکوي نه. فکر دې راغلی که څنګه چې دا کمره تا منشي له ساده کړې ده او منشي لا فی الحال نشته. نو دا معنا شو. دویم دی وایي چې د جنت په باره کې راغلی چې اکلها دائم، د دې دا میوجات به ګوره همیشهی. نو مولي صاحب دا خو بیا د دې آیات سره تعارض راغلی چې کل شیء حالک الا وجهه، هر شی حالک دی الا وجهه، الا وجهه مگر په غیر د چا نه مولا صاحبه، د ذات د باری تعالی. دې نه خو دا معلوم شو چې دا جنت به بیا ختمیږي، چې جنتونه د اوس نشته او دوزخونه شته، خو بس ته به ګړز قیامت چې راشي ختم بشي، بس قصه لاړه وګواټول زر عالم پراټوله بیا خو دا جوړ شي. مونږ وایي نه که نو ته دونه نه پوهېږي. اکلها دائمون نه مراد دوام عرفي مراد دی، دوام عرفي. دوام عرفي دې ته وایي چې هلکه څه خو زه خو 24 ګنټې چې کوم دی خپله سټډي کوم. مولي صاحب دا به تا ته ګوره ما په سر باندې بل طالب شیطانه کړي، زه خو ګوره 24 ګنټې خپل مطالعه. بلې په دې تشي کې ووایي 24 ګنټې ته خوب نه کوې او دس نه ماتې او دس نه کوې، بس صرف دا کار کوې چې بس کتاب ګوري. دې نه عرفي 24 ګنټې مراد دا چې کوم ټیم د مطالعې وي نو هغې کې زما مطالعه وي. 24 ګنټې نه مراد دا عرفي 24 ګنټې مراد. دقه رنګې مولي صاحب وکلها دائمون عرفي ته ورباندې، عرفي دا مان چې داسې جان قیامت کې خو به درهم برهم شي، خو بېرته به واپس جوړېږي که نه. هغه لږ لږ ټیم کې ورانېدل او پناه کېدل ورسره منافات نه لري، یعنې لحظتا پناه کېدل دا د دوام عرفي سره منافات نه لري. دویم جواب دا دی چې وکلها دائمون به اعتبار النوع، داسې خو یې چې د دې دا میوې همیشه دي، همیشه خو همیشه شي خو چې دقه سي لکه زما دا تسبیح قلارې تاسو ته خوځېږي او ګوره خورئ بیا نه، نو هله به دا همیشه وي. حالانکې دا خو ګوره جنتین وشي دا یو دغه به ترې وخوري خدایي کیپسول کیله، بله کیله به په هغه ځای باندې وشي، نو دا همیشه شو. باعتبار نوع دا نوع بیا نه ختمېږي.
که کوم جنت پناه کېږي نو بل به راښکاره کېږي، کومه میوه پناه کېږي بله به راښکاره کېږي، کومه میوه ته خوړلی کېږي نو بله کومه مرغۍ خوړلی کېږي د هغې په ځای باندې به بله دا به پکې دغه کېږي. نعتخوان وایي چې ته خو دا 3 ورځې اوده یې ولې 3 ورځې اوده نه یې که خوب نه درځي درځي زما خو دا دلیل دی چې خوب درځي بیخي نه ورته اوده یې ولې زه تا ته ویم څه فکر دې راغلی ملا صاحب. دویم جواب دغه شو. دریم جواب دا دی چې قابل د انتفاع به نه وي نو دې ته معنوي هلاکت وایي. وکلها دائمون نو په دا خو ټیک د میوې همیشه دي او دارنګې کل شین هالکون نو هالک معنی دا ده چې د جنت میوې دغه دي ولاړې دي په هېڅ څوک یې نه خوري، څوک یې څه پیدا نه علي نو دا معنوي هلاکت دی. داسې ښایسته ډوډۍ پرته د پراټه افسار کې داسې خوږی ما بېګانه ډوډۍ پوره نه وه خوړلې، پراټه څخه پرته ده ښه ګرمه ده ښه پسته ده، چیم ترماس هم ته خواته پروت دی او نه یې خوري. څه د باندې دا د سهار ټیم دقسې تېر شو بیا بېهوشه شولې ډېر دغه نه لوږې د لاسه نو بیا موږ ډاکټر له بوتللې هسپتال ته م بوتلې نو مولي صاحب سره د دې چې پراټه دا پراټه اوس موجوده ده که هلاکه ده. هلاکت دقې ته وایي چې دا د قابل د انتفاع تې وانغېستی دا جنتونو نه به د قیامت په ورځ انتفاع نه اخیستلی کېږي نو کل شین هالکون کې دیو شامل شو. هالک دا معنا ده چې سره د موجودوالي به دې څوک پیدا نه علي نو د آیات سره کوم تعارض یې نه. نو د دیو د دلایلو نه خو د جواب واورېدو. اوس خپل دلایل له راشه قرآن پاک کې راځي فلا یخرجنکما من الجنة ودې نه باسي تاسو دواړو لره فلا یخرجنک فلا یخرجنکما کما دی که نو فلا یخرجنکما ودې نه باسي تاسو دواړو لره من الجنة د جنت نه فتشقا ترجمه درځي ته به مشقت کې پرېوځي. بس خبره فیصله شو، فیصله ته منظوره ده هلک وایي اسکندو ټیک ده بل وایي منظور ده. فیصله دا وشوله چې ته به مشقت کې پرېوځي. رزق ګټل په تا دي. بیا دلته جنت کې خو بې درېغې رغدن درته میلاویږي په عذابېدل پسې نشته دی او چې که د جنت نه یې ویستلې دنیا ته لاړې نو بیا به رزق ګټې چا له به یې ګټې ته بیا ځان نه هم ګټې او ښځې له بیا هم ګټې. په تشقا کې صيغه د واحد مذکر مخاطب راړو ولې په تشقا ته به مشقت کې پرېوځي. دقه په تشقا ټکې د دې خبرې دلیل دی چې دا د دې مزدورو دا مشقت په چا باندې دی په سړو باندې. ښځې وایي خرې ته ګوره او په سارا شپې ته ګوره. ښځو ته خو موږ دا وایي چې تاسو څه کوئ په دفترو کې قلارې په کور کې کښېنئ او خاوند دله بیا دې له راوړي او تاسو یې پخوئ او څټئ او وایي حقوق نسوان پیمال کړي دي. موږ پیمال کړي دي که جوړ کړي هم دي. وروره چې کوم دی دي راپاڅېدلي دي او په هسپتالونو کې هم دا منډې وایي دغه په شانته څه ورته ویل کېږي دا د بنین په شانته کمیس پیدا کړي دا اچولي او ګرځي راګرځي پوره لانجه ده که نه. که شناختي کارت ځای له لاړ شي قدرتي کار دی چې کوم مولا وي نو د هغه نمبر د ښځې سره راشي او دا ځینې ځایونو کې چې کوم دی دغه الټراساونډ هم وي نو الټراساونډ یو سړی کوي یو ښځه کوي نو داسې نه کوي هلکه خدای پاک هم په هدایت باندې راوله خو دا ښځې دي ښځو له الټراساونډ وکړي او سړي دي وکړي نه چې د چا څه ستا نمبر راځي. 2 کسان دي چا څه نمبر راځي فکر دی نه دا په پېښور هسپتالونو کې دا دغه دا د نمبر خبرې نه دي. زموږ نمبر مخکې راغلی موږ بل له ورکړو موږ نمبر دې وروسته راشي خو چې د چا سره راشي د سړي سره راشي ښځو ته به څه او یي به پښتنې او سړي به هم پښتانې وایي به اردو د دې څه معنا ده فکر دې راغلی. او بله ورځ چې کوم دی پېښور ته موږ تللي
وعلیکم السلام. جزاک الله جزاک الله. دا به دې دغه په لاس ورکړی وی، د چا په لاس؟ شهزاد صاحب په لاس باندې چې ته خو یې دغه کړی وی که که دې راغلی ستا دی تاریخونه مبارک شه بارک الله. نو په خبره باندې پوهېږي چې پېښور کې چې کوم دی هغه هلک اوس د دې اتمانځو ښه او دا دغه یې لګولې پیټ پتلون یې لګولې. ما د چا سره کار ما تېز څه یې ما ویل کزن یې ما سم پښتو وایي که اوس در ما په عربۍ شروع کړو نو بیا به څه کوې؟ کزن څه ته وایي؟ کزن خو موږ ښځې ته وایي ته یې ښځه نو ملا صاحب پیښوري په خبره باندې نو بیا ویل رشته دار یم کزن یم. دا اوس څه تاسو ناشنا غونته کې قیسې شروع شي عقل سړی حیران شي. نو په تش قامانه مشقت کې به پرېوځي، ته به مشقت کې پرېوځي. او په حدیث کې راغلی دي وهل اخرجکم من الجنة الا خطیئة ابیکم آدم. نو پته وایي چې په جنت کې خو دا بابا آدم وو نو د جنت نه رایستل شوی دی. چې جنت نه وو څنګه د جنت نه راویستلی شو؟ هېڅ فکر دی دی که نه؟ یا آدم اسکن انت و زوجک جنت دا نه دی راغلی واسکنک فی جنتی ثم احبطت الناس بخطیئتک الی الارض. مسلم شریف دی 2652 نمبر روایت دا مخکې روایت د مسلم شریف ګوره موسی علیه السلام ته نه وایي چې دا خلک تا د جنت نه دغه کړي دا ایستلي. او قرآن شریف کې راغلي دي اعدت للمتقین دا جنت تیار کړی شوی دی. اعدت د څه صیغه ده؟ واحد مذکر مؤنث غایب ماضي ده. اعدت تیار کړی شوی دی عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. جنة المأوى هلته دی. نو دا دی شته دی که نه ځکه دا وایي. او پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي د بخاري شریف روایت دی 3342 نمبر ثم ادخلت الجنة بیا زه داخل شوم جنت ته فاذا فیها جنابذ اللؤلؤ واذا ترابها المسک. پیغمبر اسلام ته د معراج په شپه باندې ورغلی دی. او په ابو داود په روایت کې نه دغه شوي دي دا راغلي دي 4753 نمبر روایت دی فافرشوه من الجنه فافرشوه من الجنه والبسوه من الجنه. وګدي هلکه د جنت په وجود باندې موږ سره صریح دلیل دا دی چې ان النبي صلی الله علیه وسلم قال لما خلق الله الجنه قال لجبريل اذهب فانظر اليها. وته لاړ لږ دې جنت ته خو وګوره فذهب فنظر اليها. هغه لاړې ورته ویې کتل. نور اوږد حدیث ته غلطه نه ویم خو مقصد دا دی چې جنت پیدا شوی دی او جبریل لیدلی دی. جبریل ابو داود واړوه 4744 ترمذي واړوه 2560 په دې کې تصریح راغله. د دې وجې نه چې دی صاحب علیه رحمت شیخ زکریا رحمه الله فرمایي چې وایي په دې حدیث کې تصریح ده چې جنت او دوزخ دواړه د مخکې نه پیدا شوي دي. ځکه دغه کې وایي جهنم له لاړ شه غم وایي وینه. الکنز المتواري شرح د بخاري 14 جلد 159 صفحه. نو معتزله څه وایي چې لا جنتونه نشته. موږ اهل سنت والجماعت ورته څه وایي چې جنتونه پیدا شوي دي. اوس راځه شیخ ابن العربي صاحب وایي په فتوحات مکیه کې چې جنت او جهنم دا خو پیدا شوي دي خو تکمیل لا نه دی شوي. پیدا شوي دي خو لا تکمیل نه دی شوي. د دې دا تکمیل به د بندګانو د افعالو نه کېږي. فکر دی څونه چې د بندګانو دا اعمال کامل وي نو د دې جنت به هم کامل وي. او ده په دې خپل مسلک باندې دلیل پیش کړی د حدیث د چا نه؟ د معراج د ابراهیم علیه السلام نه چې په لیلة المعراج کې پیغمبر خدا فرمایي چې ابراهیم علیه السلام سره بلاو شومه. ابراهیم علیه السلام ته څه فرمایل؟ هغه ویل یا محمد صلی الله علیه وسلم اقرأ امتک مني السلام. خپل امت ته زما له طرف نه سلام ووایه. علی نبینا وعلیه السلام. کلم بنده ده که تاسو باندې ابراهیم علیه السلام سلام راولېږو د خدای بندګان علی نبینا وعلیه السلام بیخي ودیست.
او بیا واخبرهم خبر ولا ورکه چې ان الجنة طیبة التربه دا جنت چې دی نو ډېره پاکیزه خاوره ده عذبة الماء خوږې اوبه دي وانها قیعان شړې دښتې دي وان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر رواه الترمذي فکر دی نو څه دی خیال دی مولا صاحب خیال دی څه راغلی چې دا جنت پیدا دی د مخکې نه خو ونې به پکې ته خپلې لګې کمرې او بنګلې به پکې ته ځان له په دې کلماتو په دې عباداتو باندې جوړې خو د دې نه جواب دا دی ملا صاحبه جواب نمبر 1 جواب نمبر 1 چې نه دا دی چې بعضې علما وایي چې کیدی شي چې دا 2 جنتونه الله تعالی پیدا کړي یو جنت مکمل وي او یو جنت به د عبادو د اعمالو سره مکمل کولی شي دویم جواب چې دی نو علامه طیبي کړی دی چې اعمال د عبادو سره د مکمل کولو معنا دا ده چې څنګه انسان اعمال کوي د هغې په اعتبار سره تیار شوی جنت به درته میلاویږي یو جنت دی هغې کې 100 ونې دي یو جنت دی هغې کې 1000 ونې دي نو که چا د 100 ونو محنت کړی دی خو د 100 ونو هغه به ورته میلاو شي که چا د 1000 کړی دی نو د 1000 ونو هغه به ورته میلاو شي دا بل جواب دا کړی دی فکر دې راغلی او ملا علي قاري دریم جواب دا کړی دی چې صاحب علیه رحمته دا جنت خو د مخکې نه تیار شوی دی په دې کې څه ناڅه ونې چې دی نو دا ځان له لګولې شوي دي چې کله بني آدم عمل کوي نو هغه ونې د هغه ځای نه اوچتې شي او د ده په علاقه کې وکرلی شي داسې نور ځای نه دي شړې دښتې چې هغې د ونو نه ډکې دي چې ته کله سبحان الله ووایې نو د هغې نه ونه ویوړه شي ستا په جنت کې ولګولی شي مرقات د ملا علي قاري 5 جلد او 225 د ملا صاحبه صفحه پکې نه دغه شوې ده فکر دې راغلی هلکه جهنم چېرته دی اوس په دې وخت کې نو جواب دا دی چې د معاذ بن جبل په روایت کې راغلی دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وشو چې جهنم چېرته نه به راوړلی شي نو نبي علیه السلام فرمایي چې د قیامت پر ورځ به جهنم د 9 ځمکې نه راوستلی شي چې دې کې به 90,000 لجامې دا به لګېدلي وي تفسیر ویوز الحرمین او د جنت د لفظ چې دی صاحب علیه رحمته او د دې نار د لفظ د جنت د لفظ چې دی نو دا په قرآن شریف کې راغلی دی کله مفرد او کله جمع او د نار د لفظ همیشه مفرد راغلی دی په دې کې څه نکتې دي جنتونه چې دي نو دا مختلف الانواع دي او قسم دي د دې وجې نه دی د جمع صیغه راغلی ده او نار هغه د یو مادې نه جوړ دی نو ځکه مفرد دویمه دا ده چې دا جنت رحمت دی او د رحمت دپاره کثرت او جمعوالی دا ډېر مناسب دی او نار عذاب دی نو د دې دپاره دا مفردوالی دغه دی او دریمه دا ده چې دا دوزخ جیل او قید په شانته دی او جیل کې چې کوم دی عذاب په هغه وخت کې زیات وي چې کله دا جیل یو وي چې د یو ځای نه بل ځای ته سړی ویسي او د بل ځای نه بل ځای ته ویسي نو دې کې څه ناڅه سهولت درته راشي او جنت چې کوم دی دا خو د مزو ځای دی نو یو ځای کې سړی تنګېږي کله یو ځای ته لاړ شي کله بل ځای ته کله بل ځای ته جنتونه ځکه دغه دي هلکه چې سړی ټول عمر په یو ځای کې دیره وي که نه په یو ځای کې څه وي دیره وي نو هغه به اخر دا وي چې جنت کې هم چې سړی ګوره جنتونه بیا ولې ډېر دي چې یو جنت کې سړی تنګېږي کله یو ځای ته راشي کله بل ځای ته کله بل ځای خبره باندې پوه شو بس دا څه مسالې وي ته وکړه مې ته وکړه وهما دا جنت او دا نار چې دي مخلوقتان الان موجودتان موجود دي دا تقریر او تاکید دی ګمان کړی د اکثر معتزله انهما بشک دا دوانه تخلقان دا به پیدا کیږي یوم الجزاء او زموږ لپاره قصه د باب آدم او د ببي حوا دا او اسکانهما الجنه او دا یستون دي دوانو په جنت کې دا او آیات ظاهره په شمارل دي کې په مثل عدت المتقین او عدت الکافرین اذ لا ذرو ذکر نشته په حضور کې ان ظاهر د ظاهر نه ظاهر کې خدا د بازي صيغه دي کړو ولي عدل بلی کې فإن عورض کچتر دي معارضه راشي بمثل قولی
تعالی في تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون چې اراده نه لري د علوا د لوی په ځمکه کې ونه د فساد. قلنا موږ وایو چې احتمال لري دا د حال او د استمرار او که تسلیم شي دا خبره نو قصه د باب آدم علیه السلام باقي پاتې کېږي سالمه د معارضینا. قالو دی ویلي دي د منکرینو که چېرته دا جنتونه دا موجود او جهنم موجودتیانې الآن وسو نو بیا خو جایز نه دی هلاک د میوجاتو د جنت لقوله تعالی وکلها دائم لیکن لازم باطل دی دا خو هلاکېږي لقوله تعالی چې کل شیء هالک الا وجهه فکذا الملزوم دارنګې ملزوم باطل دی چې دا جنت ته اوس نه پیدا شي دا خبره بې باطله ده. ما تا ته جوابونه درکړه که نه. قلنا موږ ورته وایو چې لا خفا نشته په دې خبره کې چې ممکن نه دی دوام د وکلو د جنت بعینه وانما المراد بشک مراد چې په دوام باندې هغه دا چې کله فنا شي منه له دې نه شیء یو شی نجي راتګو شي ببدله د هغې په بدل باندې وهذا لا ينافي دا منافي نه دی د هلاک لحظة سره علاوه د دې نه دا چې دا هلاکت مستلزم نه دی فنا لره بلکې کافي کېږي خروج د انتفاع نه به په هغې باندې چې داسې انتفاع نشي حاصلولی بس دا کافي ده. ولو سلمه که تسلیم کړی شي نو جایز ده شي مراد چې ارجو ممکن چې دی ارجو ممکن دا حالک دی فی حد ذاته دا بل جواب هر ممکن شی حالات فی حد ذاته چراوال ځکه د ممکن په نسبت سره د واجب ته څه حیثیت دی په منزله د هلاک دی لکه چې نه ممکنه په نسبت سره واجب ته چې واري هیڅ حیثیت نه لري. ممکن چند وجود امکانی په نظر سره وجودي واجبي ته داسې وګڼه رحمانه په منزله د عدم باندې او باقیتان دا دواړه به باقي وي نه به فنا کېږي او نه به فنا کېږي حل د دې دواړو دا پکې لا بله مسله ده. خیره وړې جنت به همیشه دپاره وي داسې ورځ به رانشي چې لکه باز جنت ختم شو جهنم به همیشه دپاره وي داسې ورځ به چېرته ته وانهولې چې بس هلکه جهنم چې هغه جهنم ختم شوی دی ښه نه داسې ورځ به رانشي دا فنا کېږي نه. په دې کې د علامه ابن تیمیه او د علامه ابن القیم او د جهمیانو تفرد دی. ابن تیمیه صاحب ویلي دي په ان القائلین ببقائها هغه خلک چې کوم قول کوي په بقا د جهنم باندې چې دا جهنم به همیش دپاره باقي لیس معهم کتاب ولا سنت نه ورسره قرآن دلیل شته دی او نه ورسره سنت شته دی ولا اقوال الصحابه او نه ورسره اقوال د صحابه کرام شته دی. فکر دی را دا د ابن تیمیه کتاب دی الرد على من قال بپناء الجنة والنار د ابن تیمیه بیا یو څو صفحې اخوی بیا ویلي دي والذین قطعوا بدوام النار لهم 4 طرق که څوک د دې جهنم د همیشوالي قایل دي چې دا به نه فنا کېږي د دیو دپاره 4 طرق دي. احدها ظن الاجماع یو خو دا ګمان کړی دی چې په دې باندې هلکه اجماع راغلی ده. والثاني أن القرآن قد دل على ذلك دلالة قطعية قرآن شريف في دلالة كله. والثالث أن السنة المستفيزة أخبرت بخروج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان من النار وأن الكفار فإنهم لم يخرج دون الكفار ولي فإنهم لم يخرجوا دا بنر اشتراكي نو د دې سره وایي دا دلایل دي. نو بیا یې ویلي دي وایي په اما الاجماع فهو اولا غیر معلوم دا اجماع خو معلومه نه ده فإن هذه المسائل لا يقطع فيها باجماع په اجماع دا مسلې خو د اجماع باندې نشي ثابتېدلی. او بیا یې ویل چې لم اعلم احدا من الصحابة قال انها لا تفني ما د کوم صحابي نه هم دا نه دي لیدلي چې د هغه نه دا رانقل شوي دي چې جهنم به نه ختمیږي. وإنما المنقول عنهم ضد ذلك د صحابانو خو د دې ضد راغلی دی ولكن التابعون نقل عنهم هذا وهذا د تابعینو نه بیا نقل راغلی دی. تابعینو نقل وایي زه نه منم د صحابو نقل منم. وليس في القرآن ما يدل على أنها لا تفنى چې دا به نه فنا کېږي بل الذي يدل على ذلك أنهم خالدون فيها أبدا وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح چې دا خلک به همیشه دپاره په جهنم کې چې تر کومه پورې جهنم وي او چې کله جهنم ختم شي بس دا خلک به هم ختم شي.
دا د په دغه کتاب کې په 4 صفحه ویلي. بیا یو څو صفحې اخوی بیا لیکلي دي وایي ان النار لم یذکره فیها شیء یدل علی الدوام. په جهنم کې داسې شی نه دی ذکر شوی په قرآن سنت کې چې هغه په دوام باندې دلالت وکړي. ان النار قیدها بقوله لابسین فیها احقابا. خلک به په دې کې حقبونه ضمانت یې نو دا حقبونه به اخر ختم شي نو جهنم به هم ختم شي. او بل ځای کې وایي خالدین فیها په دې کې به همیشه الا ما شاء الله الا ما، او بل ځای کې ویل چې ما دامت السماوات والارض الا ما شاء الله. فهذه 3 آیات تقتضي قضیة موقلة ومعلقة على الشرط. وایي دا 3 وانو ته چې موږ نظر واچو نو دا قضیې موقتي دي. پته ولګېده چې جهنم به د یو وخت دپاره. ابن تیمیه وایي خو موږ ورته دا ووایو چې د ابن تیمیه صاحب حاجي صاحب په خپل کلام کې تضاد دا دی چې مجموعة الفتاوا په 18 جلد او 307 کې لیکلي دي چې وقد اتفق سلف الامت، اتفاق کړی د سلف د امتو وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يغدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير ذلك. وخبر دا دی لیکلي دي چې امت په دې متفق د اهل سنت والجماعت چې په مخلوقاتو کې ځینې شیزونه چې دا به نه ختمېږي، عرش معلی به نه ختمېږي، جنت به نه ختمېږي، دوزخ به. ابن القیم څه ویلي دي؟ اوس راځي ابن القیم صاحب ګوره د خو بس د جواب خو په د په کلام باندې مجموعة الفتاوا باندې وشو چې دلته د څه ویلي مجموعة الفتاوا کې بل څه ویلي. رد ابن القیم دا ده چې واما کونها چې کېدل د دې نادي ابدیة لا انتهاء لها ولا تفنى كالجنة فأين من القرآن والسنة دليل واحد يدل على ذلك. یو دلیل په قرآن سنت ته وایي نشته چې په دې ډول. واما فناء النار وحدها فقد اوجدنا. که څوک دا وایي چې جنت او دوزخ به دواړه پناه کېږي دلیل ورسره نشته. خو څوک وایي چې صرف جهنم به پناه کېږي ابن القیم صاحب وایي فقد اوجدنا کم من قال به من الصحابة. ډېرو صحابو په دې قول کړی وتفریقهم بین الجنة والنار. او د صحابو فرق راوځي په مابین د جنت او د دې نار کې چې جنت به همیشه دپاره وي، جهنم به ختمېږي. حادی الارواح صفحه د 750. خو بیا د په دې کلام کې په خپله باندې تضاد دی. الوابل السیب د دې کتاب دی په هغې کې لیکلي دي ولما کان الناس على 3 طبقات. خلق په 3 طبقاتو دی. یو داسې طیب دی لا یشینه خبیث، داسې پاک انسان دی چې هغه کې هېڅ ګډوډوالی د خباثت نشته. و خبیث لا طیب فیه، بل داسې خبیث دی چې طیبوالی پکې نشته. و آخرون فیهم خبیث و طیب، او نور دي په هغه کې خبیث او طیب دواړه دي. او دورهم 3 د دې کورونه هم بیا 3 دي. ناشنا خبره یې کړې ده. دار للطبیب المحض، یو د دغه لطیب المحض، یو هغه طیب محض دپاره یو کور دی. و دار للخبیث المحض، او یو هغه کور دی چې د صرف خبیث محض دپاره دی. او بل چې دی وهاتان الداران لا تفنیان، دا به نه پناه کېږي، نه به دا جنت پناه کېږي او نه به د دغه خالصو خبیثانو کافرانو جهنم پناه کېږي. او ودار لمن معه خبث و طیب، چا کې چې خبث او طیب دواړه دغه شوي دي دا راغلي دي. وهي الدار التي تفنى، نو دا دار به پناه کېږي. نو دا کم جهنم دی؟ د مؤمنانو والا جهنم. مؤمنان چې کم جهنم له تلي دغه جهنم به وي پناه شي. وهي دار العصاة فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد فإنهم إذا عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من النار، نداخل بشي جنتا. ولا يبقى إلا دار الطيب المحض ودار خبث المحض. الوابل السيب كلي دي مولا صاحبہ فصفحہ نمبر 20 باندې، فصفحہ نمبر 20 باندې او بیا لیکلي چې وما يروى عن بعض السلف من القول بفناء النار ان صح قول ضعيف مرجوح مخالف للأدلة القطعية من الكتاب والسنة الدالة على بقاء النار أبد الآباد وبقاء أهلها فيها. شرح عقيدة الطحاوية ابن أبو العز أغم دا ویلي دي. او شيخ الباني سي ویلي قلت لم ثابت نه دی قول بفناء النار عن أحد من السلف
وانما هي آثار واهیه که چا په قول کړی دغه آثار واهیه دي کمزوري لا تقوم بها حجت و بعض احادیث هغه موضوع دي تعلیقات د البانی په شرح د ابن ابي العز 424 کې ویلي دي په دې کې یو رساله ده د عبدالماجد دریابادي چې وګوري ته به ډېر ښه خوشحاله شي او ادریس کاندهلوي په کلام کړی دی په تعلیق الصبي کې په کړی دی 431 نه وګوره د 441 پورې که ځای نه بیا ګورې فکر دی ډېر تحقیقات دي پکې سیبه ډېر تحقیقات دي بس په ډېر لیوني خوشحالېږي وذهبت الجهمیة خام باقیتان لا تفنیان نو پنا کی اهل دوانو یا دائمتان لا يطلع عليهما عدم مستمر لقوله تعالى في حق الفريقين خالدين فيها ابدا واما ما قيل شاوش ولا شيء من انهما اذا دوانو هلاكي ولو لحظه تحقيقا ځینې وایي چې لکه داسې یو لحظې لبدا د غشي هلاک شي كل شيء هالك وجهه ذو وجه بيت به واپس راشي ولا ينافي دا منافين د بقا سره بهذا المعنى على انك قد عرفت چې نشد دلالت په آیات کې په معنا باندې او ذهاب کړي جهميه الى انهما تفنيان او فنا بشي اهل د دوانو دا قول مخالف دی د پاره کتاب د سنت او د اجماع او نشه په دې باندې شبهه فضلا عن حجت خلا پرې ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب